بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اشاعت توحید و سنت یعقوبی ضلع صوابی امیر حضرت علامہ مولانا فیروز شاہ صاحب سے دامت برکاتهم زیاده مجده هو. نن هغې سره راغلي یو یعقوبي ته د ملګري پروګرام و. اگر چې موږ دونه پر اوس کال ټایم اخیستی و خو بعض وجوهاتو باندې هغه موږ لږ مؤخر شو. موږ د هغې معذرت غواړو. نن موږ الله موقع بیا راکړه او موږ د علامه صاحب شکریه ادا کوو. د هغې مننه کوو چې هغې موږ له وخت راکړو. نو زه هغه سوالنامه چې کوم تاسو موږ ته رالېږلې ده یا تاسو تپوسونه کړي دي موږ هغې سره دې متعلق خبره کوو. حضرت اول ستاسو تعارف اورېدل غواړو. ستاسو پوره نوم څه دی؟ فیروز شاه. والد محترم څه نوم دی؟ محمود شاه. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ 12/2/48. 1948. 1948. ستاسو خاندان قبیله څه ده؟ موږ کشمیریانو. کوم وخت کې تاسو راغلي یې؟ هغه مخکې راغلی نیکه. اوس دې وخت کې ستاسو سکن یعقوبي دی؟ یعقوبي دی. تاسو ماشومان تعداد څومره دی؟ د هغې ماشومان 7 زامن دي او 2 میلیونه دي. څه مصروفیات دي د ماشومانو؟ هغوی خو پرې نوکران دي څه سبق وایي. تاسو خپل وړوکوالي کوم ځای تېر کړی؟ دلته پیدایش دی بس. ابتدایي او عصري تعلیم تاسو کله حاصل کړی دی او کوم ځای حاصل کړی؟ دلته په دې سکولونو کې بیا دې نه وروسته بیا هم دلته سکول تر څومره پورې ویلی؟ سکول ما شپږم کې بس کړی. شپږم پاس کړی. شپږم پاس کړی. او دیني تعلیم تاسو دیني تعلیم شروع کړی؟ او دلته د ډاګې نه ابتدایي استادان څوک وو؟ دا عبدالواحد مولوي صاحب ډاګې والا د هغې زامنو بیا 2 هغې نه کتابونه بیا ویلو. د دې نه علاوه تاسو بیا مزید علم د حصول لپاره بار وتي؟ بیا تلي وړه دوره چې دی نو دا ما لوستم کې کړې وه. لویه دوره مې بیا حقانیه کې کړې وه. د کوم سم کې تاسو فراغت شوي؟ دا تقریبا سنسي غالبا راته ښکاري. استادان خو به مې قابل قدر استادان تاسو یادوئ؟ ولې یاد کوم کوم استادان دي؟ زمونږ خو دا بس د قرآن دا یادونه دغه نور خو هلته کې ډېر دغه مونږ ته هم څه وایو تفصیل یې نه شو کولی خو دا کم کم علماو نه تاسو قرآن کریم درس زده کړی دی؟ ما رستم کې هم کړی دوره او شیخ نه مې ډېر دورې کړي دي دلته ډېر دلته دا په کوم کال کې تاسو دا کړی؟ دا د 80 نه مخکې وخت دی. داسې څوک عالم تاسو ته یاد دی چې تاسو په کال منتې مشهور عالم تاسو سره ملګرو په درس کې؟ درس کې خو ډېر شي خو ما ته نومونه داسې یاد نه دي. داسې نامور عالم دین چې تاسو یادولی شئ چې یاره ډېر قابل زموږ ملګرو کې؟ موږ تلو راتلو پاتې شوي دي هلته تګ راتګ وم. شیخ القرآن مولانا صاحب ستاسو ملاقات خصوصي طور باندې شوی دی؟ هر وخت خو دلته هم راوستلی د 3 ځله هلته کې به ورسره او ناست راناستو ډېر. بیا خو تاسو ډېر واقعیت د هغې داسې یاد دی چې تاسو تذکره کوئ داسې یو دغه شته یو واقع ذهن کې؟ ذهن کې نور څه دا خو نشته خو شیخ رحمه الله چې دی که نه دا علاقې طالب به زیات خوښه هغوی به ویل چې دا نور طالبان چې د بل ځای دا یې خپلو کله ته لاړ شي خپل علاقو ته هلته کار کوي که نه خو دلته چې کوم طالبان فارغ شي او راشي نو هغه به زما په دې علاقه باندې ما سره نږدې نو دوی به ډېر دغه کوو. دې وجې نه چې زه حدیثو دورې له بتلم حدیثو دورې نه هم بیا تلم حقانیه کې چې مې کړی نو بیا مې دلته بیا تلم نو شیخ دا خو اوس ما ته پوره سم نه یاده. شیخ رحمه الله به طالبانو باندې دیوالونه مانه کړي وو څه کار به پرې کوو چې زه به بیا لاړم نو بیا به یې درس شروع کړو چې دومره هغوی به دغه کوو. تاسو څه مناظرې شوي دي مباحثې؟ زمونږ نه دي شوي داسې خاص هسې دې ځای کې هسپتال کې چې هغه دغه وکړ هغه څه دغه کړو نو هغه پسې بیا مونږ کتابونه وړو خو هغه سالم خو نه نو بس بیا خپل مقتدیانو ته وایي چې ته ما پسې کتابونه دغه راوړي نو ما ورته وایي چې ته خبرې کوې داسې نو مونږ به په خامخا خپل دغه وکړو که نه تاسو نه. شیخ القرآن الله ستاسو دې ځای ته راغلی دی؟ څو ځله درس یې کړی؟ درس یې ختم نه راغلی دی که نه ختم نه راغلی. سن تاسو ته یاد دی کوم کال؟ اوس ما ته خو سن نه یې لیکلي. شیخ القرآن الله څنګه شخصیت تاسو څنګه موندلی دی؟
بس داغه شخصیت بس بیانو هو یو ډېر مخلص انسان او بلدار چې کوم خبره به وکړو نو بس هغه به وه داسې نه چې بدلېده را بدلېده به او بیان یې داسې و چې بس ښکاره بیان به و د چا پروا نه ساتله چې یاره ګنې څوک به خفه شي یا څه بس حق به وي او بس خدای مولا خو شاګردان ډېر اوسئ تاسو شاګردي کوئ جی د هغې رویه تاسو سره څنګه وه د چا د خدای مولا تاسو سره رویه څنګه وه یا هم شاګردانو سره څنګه دغه مزاج و د هغه مزاج دا و چې بس هغه خو یو داسې انسان و چې څوک به په مسله باندې کلک و هغه شاګرد هغه سره به مینه هم زیاته وه هغه سره یعنې ګپ خو زمونږ چې دی نو داسې کار و هغه سره چې زه ډېر د ادب د وجې نه هغه سره نږدې شوی ډېر نه یم خبرې اترې مې ورسره ډېرې نه دي کړي بعضې علما داسې وو چې هغوی سره آزاد وو خبرې اترې کولې به خو زه هغه سره ډېر دغه نه هم داسې نو د کتابخانې چابي به درکړم ما ټولو د کتابونو دغه اول تر هغه اول سر ته راایستې دي نو مطالبه وکړې خو ما ته یې ویل چې زه ضروریات دي د هغې د وجې نه دا تلل راتلل ځکه کوم نشم پاتې کېدی شیخ القرآن مولا څه وینا تاسو ته یاد ده چې مشهور وینا وي یا قول نصیحت وي هسې نه خو ټول نصیحت نه چې اوس کوم ډېر باران لکه د په شکال وخت واوري او بارانونه ورېدل موږ ورته استقبال ته وتو اما چترۍ په سر باندې ورته هسې نیولې وه نو ما ته یې ویلي چې نن خو داسې ورځ وه چې زموږ امید ستاسو د راتلو نه و ځکه چې ډېر باران دی نو ما ته یې مخ راوړی مولوي صاحب نه مونږ چې په خلکو په ګټو باندې ویشتلو که نه نو وعده خلافي م نه وه کړې اوس چې زمونږ د کور مخې ته موټرو درېږي نو څه وعده خلافي به وکړو دا ستاسو متعلق موږ اورېدو دا کې تاسو عام مولیانو سبق ویلو او که سبقونه لکه ناظره چې دی نو دا ما د دغه خلکو نه ویلې وه او ناظره دې هغه ته څنګه ستاسو توجه جوړه شوه دې طرف ته توجه داسې جوړه شوه چې د ده دې به راته خو دا قاسم ته بیان به راته او زموږ ملګري به مشران نو موږ بیان ته تللي نو هغه بیان چې ما اورېده نو بس زما ذهن ته خبره پرېوتله شیخ رحم الله به په هغه وخت کې چې راته به نو ماسخوتن بیا بیان وکړو نو بیا به په هغه ځای کې پاتې وو ته به نه ځکه وسایل نه وو داسې نو سهار به بیا یو صورت وي په خپل طرز باندې نو بس هغې موږ واورېده نو هغې باندې زما په زړه کې اثر وشي چې دا خبره خو حقه ده دا دې چې څه وایي که نه او د قرآن نه وي بل ماسخوتن به یې دا وویل چې یاره که د چا څه سوال زه به ساره پورې ایسار یم هغې دې راشي ما نه یې تپوس بیا وکړي که څه شک شبه وي که نه نو هغه په دې طریقې سره به د هغه بیان نو بس زموږ زړه ته خبره پرېوتله بیا به وله بیانونه تلو راتلو داسې او نو بیا مشکلات ډېر راغلي وي مشکلات خو و داسې خو د خدای فضل و بس خو د خدای امداد اوس داسې دغه نه راغلی چې موږ یا څه پریشانه کړي یا څه د کلي نه د وتلو دغه کړی دی یا نور څه هېڅ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري نه تاسو زده کړه کړې ده سبق هم ته ویلی قرآن مې ته ویلی بس صرف د موجوده قاید نه د ده نه محمد طیب صاحب نه دې نه مې ویلی طالب علم کې تاسو سره بهترین ملګری څوک و ډېرې باجوړو کسان وو راسره د رستم کې هلته بس هغه نمونه زما تدریسي خدمت څه دي زه قرآن درس کوم دې جومات کې کوئ دې کې کوم د سنسي نه شروع دی ماشاءالله نو بس هغه پکې نه راغلي کوم او بره داسې ماشومان یو سل یا شپږ شلې کسان یو دوه مدرسین دي هغې هغه خدمت کوي او زه دلته ښکته یو څو واړه دي هغې سره کتابونه وایم مدرسې شکل دی خو لکه داسې مدرسه نه بس خپله یې چلو د کتابونو دي که قرآن ترجمه دا واړه کتابونه ایسه د نحوې دا ستاسو اهتمامي کې ده او ماشاءالله ترتیب سره څه سبقونه پکې ښیي څه کې د کتابونو دې مدرسې کې تاسو څه ښیي دوی کې خو څه اوله دویم درجې کتابونه دا پکې شروع دي هم دا سکول والا لکانې کله راشي کله رانشي آس پاس د ماحول خلک څنګه تاسو سره رویې ښه ده ښه ده او ښه ده نور مسله چې دی نو څوک بلي څوک نه مري خو نور څه دغه نشته راته
مدرسې کې آینده لا عمل څه ترتیب کو چې سبقونه زیات شي استادان شي نشي زیاتولی وازان لا محتاج نشو کولی چې یاره زه چندې مندې بس خپله چې سکول شي کو نور دغې ته څه دغه نشته دی یاره څه ابادي به کوو یا چې دی نو مدرسین به نور دغه کوو خلکو نه به دغه اخلو چندې مندې دغې ته څه شوق نشته دی بس څه چې کولی چې خپل هغه کوو د جومات نه او د مدرسې نه علاوه بل ځای درس کوئ ماهانه افتواري نه نشو کوو بل ځای نشته مدرسې کې تاسو کم عهدې باندې کار کوئ دلته کې کوم ځای کې خپلې مدرسې کې محتم یې ناظم یې بس زما دغه باندې چلېږي که محتمم ورته وایي که خدمتګار ورته وایي څه چې خو لکه شاګردان خو به ډېري شاګردان خو هم ډېري شاګردان خو دا ټول کلي کې وایي قرآن راځي قدر شاګرد چې تاسو یې نوم یادوئ چې ذکر ټول قابل قدر دي دا نواف خان مولوي صاحب دی هغه زمونږ د دې دی دا ټول شاګردان دي مخکني داسې خو چې نومونه معلوم بلا ډېر شي دي مدرسه هم الحاق شوی دی نه دی کړی اراده مستقبل کې څه شته چې الحاق وکړو ما داسې مستقل دغه نشته چې داسې دغه یې وایم چا سره بیا امتحان ورکوي چې مجبور مدرسې سره هغې سره به موجوده بورډ چې کوم جوړ شوی دی دې باره کې ستاسو سره آیا د دې جوړولو دا خو دا خو بهتر دی ډېر دا خو زموږ طالبانو ته به ډېر تکلیف و په دغه مدرسو کې چې ډېر زیاته او ستاسو ذهن کې څه تاسې تجویز څه مشوره راځي چې د ترقۍ باندې مخکې لاړ شي څه ووایم زه خو په ذهن کې مې څه شته دی مرکز سره ربط شته حوضو درس لرو خو پاتې شي خو زور ربط شته شورا کې شرکت کوئ شورا زموږ خپله دلته یو زه د شورا د هغې د رکن نیم نو نیم تللی هلته او دلته خپله شورا کوو پابندۍ سره جماعت سره ستاسو وابستګي د کله نه ده دا هم د دغې وخت نه ده که نه دغه شیخ قرآن چې به دلته ته راته نو دا زما په خیال ډېر دا 50 تقریبا داسې به وي جماعتي د مشورې چې کېږي شوراګان ډېر مطمئن تاسو خپل علاقې او د ضلع وغیره خود ما دا خو ډېر ښه کار ورسره کېږي ډېر ښه دې لپاره څه تجویز ذهن کې شته څه مشوره چې یار مخکې په ترقۍ لاړ شي وایم چې ملګري بس مخلصین او اخلاص سره کار کوي او د دې ډېرو چندو مندو نه چې دی نو دې نه طبیعت نه مني هر چا ته دغه بس زم چې داسې یو دغه چې بس هغه خپل ملګري چلي که نه خوا کېدی نه شي نو بس بعضې سستۍ نه کار علي د هغې باره کې تاسو څه مشوره ورکوئ د هغې باره کې خو بار بار مو مشورې ورکوو چې شیخ القرآن رحم الله چې دی 15 منټه به شورا له مخکې راته او مونږ ټوله دلته مونږ په خپله چې شورا کوو نو 8 بجې ټایم کېږو 8:30 ده چې دی ملګري بیا راځي څه وکړو نو مونږ څه دغه ورته نشته چې زور نه ورته کوو نو بیا غواړو مشورې راته راځي ګزاره ورسره کوو جماعتي رکن سره چې تاسو اول ملاقات کې کوئ نو تاسو څه تپوس کوئ د کوم جماعتي نه خپل جماعتي او ملګري چې ملاو شي تاسو ته لومبې تپوس کوئ چې تاسو له راشي نه ملګري نه ملګري که زوړ خو مطلب تاسو سره ملاقات اول ځل کې نو هغه نه بس تپوس ضرور جوړ وکړو بس نو دغه ترې وکړو چې رسته درس او تدریس څنګه دی نو بس دغه تپوس ترې وکړو او دغه یو عبدالله دی دغه دی زموږ ملګري یو دا نواف خان مولوي صاحب دی یو دا مولوي صاحب دی نو بس دا ملګري دي جماعت طرف تاسو څه عہده ملاو شي نه ملاو شي دا بس امارت دی د دې دا بس نور بل عہده نه تاسو په خیال کې د دروس د قرآن کریم بهترین ذرایع څه کېدای شي چې قرآن کریم عام شي دغه بعضې خلک لوډ سپیکر استعمالي بعضې نیټ استعمالي بعضې اف ام استعمالي دې نه علاوه داسې ذهن کې دغه راځي چې هغه سره درس قرآن کریم شروع کړي ما خو دغه خبره چې دا ټول سیزونه چې دي نو دا خو لکه دا اوس دا چې په دغه باندې ټي وي باندې که څه باندې نیټ باندې که نه نو د هغې خو زما په خیال زه فایده نه ګڼم ځکه یو بل پسې لګیا نو نور دغه ته نه جوړېږي که نه او نور اخلاص سره چې په لوډ سپیکر باندې کوي نو زه ټیک د دې ښځو ته فایده رسي دغه نو بیا خو بغیر د لوډ سپیکر ډېر بهتر دی ډېر اخلاص دی پکې او چونکې داسې بعضې زنانې نو هغې وي مونږ غوږ ورته ایښي نو دې وجې نه لوډ سپیکر ښه دی چې دا
دې باندې درسونه یو کېږي. ملګري دا نیټ استعمالي څنګه چې تاسو خبره وکړه دا خو یقینا ده نو تاسو هغو لپاره څه مشوره ورکوئ چې یاره که تاسو دا نیټ استعمالوئ نو په کومه طریقه استعمال پکار دی چې دا شر فساد نه جوړېږي. هغه د امیر صاحب کار دی نو موږ خو هغه به ورته ویلي هر څه دی چې که نه او موږ خو د دغه نه یو دې وجې نه موږ څه خبره دغه کې نه ده کړې. موږ وایي زه هسې نه موږ ته به دغه وکړو چې یاره ته موږ سره داسې خبرې کوې که نه. تصنیفات هم کړي نه مې دې کړي. جماعت طرف نه تاسو سره رساله مطالعه کوئ او رساله د پنجپیر دا مطالعه کوو او داسې کله کله د کراچۍ نه به راتلل هغه مطالعه کوله. مرکز طرف نه تاسو څه خدمت اوله شعر چې دا کار وکړئ بعض اوقات امیر صاحب چې یاره ترجمه وکړئ یا مثال کتاب تقریض ولیکئ داسې نه کار نه ولا تاسیس د جماعت په حوالې سره تاسو سره د جماعت اشاعت توحید سنت بنیاد ولې ضروري ولګا؟ ضروري دا چې جماعتونه خو ډېر وو که نه خو لیکن د عقیدې او د عمل څه خیال پکې نه و. بس راغونډ وو او عقیده د شرک او که د توحید نه ګډوډ به و که نه لکه څنګه چې اوس دا پاټۍ یې نو د دغې تپوس پکې نه خو دا زما ملګری دی. نو شیخ رحمه الله دا خبره هم وګڼله چې زما ځان له جومات چې د هغې د ملګرو د ارکانو عقیده هم د الله د توحید او عمل هم سنت طریقې سره نو دا یو ځان له جومات ځکه ما بیا کړه. کوم ملکونو سفر هم کړی څه پورې بار ملکونو سفر هم کړی بس حج نه تللی ما داسې نور ذریعه معاش څه سره نه سبا زه خو سکول کې استاد وم عربی ګورنمنټ سکول کې نو بس هغه 2008 کې ما پیریشن اغوستې او اوس مې زامن دی نو بس یو جده کې دی د عقیدې مخالف سره تاسو څنګه تعلق چا سره عقیدې مخالف تاسو یو کس راځي تاسو سره کوم ګستاخي وکړي تاسو څنګه مزاج ساتئ؟ لا دومره ورې چې د شی نه نو خدای فضل دی او که نه نو موږ ورسره سمه خبره وکړو دغه که د اخلاق خراب وي نو موږ ورسره خو اخلاقو سره خبره وکړو زموږ وایي دا ناپوه دی دی پوهېږي نه پوه شو نو بیا به داسې ګستاخي نه کوله اوسه پورې چا داسې کړي نه دي د خدای فضل دا بعضې ملګري که داسې ژوند کوي نو هغې دپاره تاسو نو موږ وایو چې بس ناپوهي لږ دغه ورسره کوي دغه شیخ رحمه الله څومره ګستاخۍ شوي دي خو لیکن هغې هغه خپله مسله بیانونه او چا سره یې مقابلې نه دي کړي ځکه مقابلو سره کسي روانېږي ښه کېږي نه. کراچۍ ته شیخ رحمه الله بیان دپاره تللی وم د بل جومات کې بیان و هغه یو جومات ته چې بل ته تلو یو سړی مولید وروسته چې ټوپک ورسره دی ما پسې روان دی ما ورته ویل چې دا ټوپک کېده چې ما سره دی ما ورته ته څه کوې وي تا سره دی ما ورته دا ټوپک کېده نو بیا ما سره ځه ځکه زما مسله د ټوپک ونه که یو مرګ وشو نو مسله 100 کاله وروسته ولاړه او نو دې وجې نه احتیاط پکار دی. تاسو په خوراک کې کوم خوراک داسې خوښوئ چې سبزی کې وغیره کې؟ یاره زه خو بس چې څه وي مخې ته او بس خورم نو څه دا مخصوص هم نه چې دا شی ښه دی او دا دغه ذایقه ښه نه لګي بس ټول داسې دي. خوراک کې چې تاسو وایي د هغې فایدې زیاتې دي مثال کې توګه هغه استعمال ښه شی لکه اوس کدو مې بیا سره خوښ کړی دی که نه داسې خوراک کې مثال کدو زما هم خوښ وي ښه دی کدو خورم میوه زیاته خوښوئ میوو کې کومه میوه خوښوئ فروټو کې میوه خو سیب مې خوښ وي ماشاءالله. تاسو خوښ رنګ کوم یو دی په رنګونو کې؟ دا سپین د جامه ول خپل مې دا خوښ دی نو ملکونو کې کوم ملک دی ستاسو خوښ دی؟ د سعودي عرب مې خوښ دی چې اسلامي ملک دی نو او قانون پکې د اسلام جاري دی او خپل ملک خپل دا خود خوښ دی نو. قرآن کریم مدرسین ډېر دي بهترین مدرس کوم یو دی تاسو خوښوئ چې دغه مدرس قرآن ښه پوه کوي د نوجوانانو کې خصوصا دا نن سبا چې کوم جنریشن دی نو دوی سره قرآن درس مونږ کړی نه دی چې ته نو بس د خو شیخ رحمه الله ورپسې مولانا طیب صاحب دی او دا ټول ښه مدرسینو لکه دا څه ورته وګی مولوي صاحب شو او وګی خطیب صاحب شو او دغه بل ویسا والا څه نوم غلام حمید مولوي صاحب دا ټول ښه مدرسین د شیخ مشران شاګردان دي بس کومه خبره ډېره غوسه راځي ما له څه ووایم زه خو که غوسه وي نو څه به وکړو هغې ته تاسو له څوک تحفه درکړي او خوښه نه وي څه ورسره کوئ؟ تحفه
تحفې خو زه په دې دغه کې اډو قایل نه یم نه تحفې څوک راوړي هله د دغې شوق نه لرم خوشحاله پرې نه یم بس خدای پاک څوک طالب تاسو نه د قرآن ترجمه یا تفسیر ته پوښتنه کوي او جواب نه راځي تاسو څه ورته وایي وبیا ګورو جي وبیا ګورو ځان به خو نه شو ویلی وبیا ګورو دا خو زموږ ملک د جمهور ملک دی که تاسو ته څوک وایي چې یار د پاکستان وزیر اعظم شي تاسو به دا ورته قبلوئ مونږ وایي چې دا نور نه قبلېږي نو په خپله بیا څه قبوله کړو زموږ دا ملک چې ډېر دغې سره روان دی تنزل سره او نو د دې سدباب سره دا به څنګه سمېږي بس دا خو یا د خدای پاک د طرف نه که یو کمران مقرر شي که نه یا چې اسلامي قانون خدای پاک راوست په دې ملک باندې دا به سمېږي هسې خو څه ګرانه غونډه ده نو سمېدلې نو ستاسو کتابخانې نه څوک کتاب پټوي او تاسو هغه راګیر کوئ څه ورسره کوئ کتابخانه خو زموږ کور کې دنده ده نو که څوک څه به ورته د کتاب د ضرورت د وې سزا جنګ خو په ورسره نه کوو زه بس موږ به بل والو نو هغه ته فایده واخلي د غلطۍ اصلاح څنګه کوئ د چا د اصلاح د عامو که نه ده عام نو بس هغې سره به دا کوشش کوو چې ته څه سمه خبره وکړو هغه په تیش کې ځان ته رانولو او د قرآن او د سنت په دغه سره دغه اصلاح وشي جماعت کې تاسو ډېر وخت تېر کړی داسې واقعه تاسو ذهن کې شته چې لکه ملګرو سره شیر کوئ یو واقعه خو دا و چې زموږ یو دوه ملګري وو نو هغه د پرمولو کې هغه اوبه راوتې وي که نه خلک به راتلل نو هغوی ورپسې تللي وو هلته یو قبر و نو په هغه باندې هغه دغه لږ شال غوړېدلی و ډیوه پې بلېده نو هغوی کوشش دا کوو چې یاره مونږ د اوبو دې ځای ته څه ګندګي وغورځو خو خلک تر 2-3 بجو پورې راته چې خلک ختم شو نو هغې ته ګن بلا ورویشتله او دا کوشش یې کوو چې د دغه باندې کوم غلاف دی په دې قبر باندې دا ډیوه ته لاندې کړو چې دا موسیږو خو هغه ډیوه یې زمونږ نه مړه شوله نو بس بیا لاړو هغه جومات کې خلکو سره چې راغلي وو مېلمانه هغه اوبو دپاره شپې راغلي وو هغوی سره پکې سملاستو سهار بیا رالو داسې دغې طریقې سره د هغوی کار اخر دا بعضې ملګري دي چې هغوی تنظیم شورا نه راځي قرآن درس نه کوي تاسو هغه دپاره څه هدایت ورکول غواړئ چې علما دي او درس نه کوي نو هغوی دپاره زمونږ د طرف نه دا هدایت وایي چې بس هغوی په کار دا دی چې مونږ ورته ووایو او هغوی شروع کړي که نه خو چې کوم د خدای د طرف نه د هغوی نه مقرر نو بس هغه خو زمونږ په دغه باندې نه کېږي خو مونږ له په کار دي چې مونږ ورته ووایو او خو زمونږ کلي کې چې کوم مدرسین دي نو هغوی خو خدای فضل دی درس کوي درسونه کوي هغوی 2-3 کسان دي هغوی خپله درس کوي بلکل تاسو خو دې علاقه کې داسې نور ملګري تاسو ته معلوم دي چې هغوی هم د جماعت کې منډې تړېولې دي او مشهور دي تاسو سره د دې والد صاحب د خدای پاک وبخښي هغه زما کلک ملګری حاجي محمد جمیل صاحب مونږ اول دواړه ملګري بیا نور ملګري را پیدا شوي دي او مونږ هلته یو لومړي جومات کې چې مونږ درس کوو نو د هغې نه مونږ بیا راوشړلو بیا بل جومات نو هغه د دربو پکې او داسې څه ډېری میری د خاورو پکې وو هېڅ آبادۍ نه و هغې ته مونږ رالو او هغه جومات چې دی مونږ صفا کوو په هغې کې مونږ هغه ماشومان راوستل هلته کې درس و تدریس هم کوو بیا هغه جومات خدای پاک بیا آباد که د دې والد صاحب پکې کوشش وکړو موږ پکې نو هغه اوس ښه لانټري جومات دی اوس ښه ښکلی او زمونږ ملګري پکې امام دی او درس کوي سهار ټایم کې جماعتي احباب دپاره څه پیغام ورکول غواړئ څنګه جماعتي احباب دپاره څه پیغام ورکول غواړئ چې هغوی جماعت دپاره د قرآن دروس دپاره خپلو کې د ژوند ښه په طریقې سره تېر کړي تاسو پیغام ورکوئ نو پیغام خو دغه پیغام دی چې دا مسله حقه ده توحید او سنت که نه نو د دې دپاره پکار دا دی چې هر یو ملګري چې دی نو په اخلاص سره کار وکړي او څنګه چې شیخ القرآن رحمه الله هغه په خپل اخلاص او محنت سره یوازې
او ډیر کار وکړو. نو اوس خو زموږ ملګري زیات دي او که چېرې په اخلاص سره او دارنګې په دا مسله چې وي غوره مسله ده، افضله مسله ده، د دې لپاره جدوجهد وکړي. انشاءالله نور ډېر کار به وشي او خلکو ته به فایده ورسي او خپله موږ ته هم فایده رسي او مخلوق ته هم فایده رسي. مخلوق او دا ده. عزتمنو کتونکو، د امیر ارشاد التوحید سنت یعقوبی ضلع ثوابي حضرت مولانا فیروز شاه صاحب زیده مجده د هغوی د ژوند موږ مختصره خاکه هغه کوم تپوسونه ستاسو یا کوم چې نوټ کړو هغه موږ تپوس وکړو. یقینا د دې په خبرو کې ډېر لوی تجربه چې کوم د دوی ژوند ده، ډېر عمر دوی تېر کړی شي د قرآن الله سره. نو جماعت د ترقۍ په حوالې سره، تنظیم د ترقۍ شو، دروس د قرآن کریم په حوالې سره ډېر قیمتي او حکمتامیز خبرې وکړي. په کار دا چې موږ د دې خبرو ته توجه ورکړو او د دې خبرو ملبې کړو او جماعت ترقۍ لپاره خپل چې کوم کردار دی ادا کړو. زه اخر کې ډېر مننه کوم، ډېره شکریه ادا کوم. مناسب الله جزا خیر، الله عمر کې خیر برکت واچوي.